وعلیکم السلام ورحمت الله. دا د مور اخلاقی فریضه ده چې هغه ماشوم لپای ورکی او هغه ماشوم صفا کی. که بالفرض مور دا کار نه کوي نو قانونا په هغې باندې جبر نشي کېدی. د دې مطلب دا دی، د حق نه کېدو مطلب دا دی چې قانونا هغې باندې څوک جبر نشي کولی چې ته د خپل بچي لپای ورکوه. هغه د پوی نه منع شي او پی نه ورکوي نو بیا په پلار باندې لازم ده چې دله څوک زنانه ونیسي چې هغه لپای ورکوي او د دې صفایي کوي. خو نوره د هغې اخلاقي فریضه ده. بعضې شیزونه داسې چې هغه د انسان اخلاقي فریضه وي نو په مور باندې دغه اخلاقا لازم دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. که پلار صرف په هغوی پسې لیکلي، هغوی له باقاعده قبضه نه ورکړي او هغوی ته چې دی باقاعده حدود اربعه ښوولي نه، هغوی په زندګۍ کې مالکان کړي نه، نو په دې صورت کې د پلار د وفات نه بعد دغه ځمکه به په ټولو وارثانو باندې تقسیمیږي. او که بالفرض هغوی باقاعده مالکان کړي او هغوی له دا ځمکه ورکړي نو بیا دا ځمکه د هغوی ده، د نورو وارثانو په دغې ځمکه کې بیا څه حصه نه رسي. وعلیکم السلام. د دې ځای نه چې کومه قرضه لېږلې ده، که هغه کس ته د درهمو یا د ریالونو په صورت کې میلاو شوي نو بیا د هغه نه د درهمو یا د ریالونو په صورت کې یا د چې کوم وخت کې سړی قرضه اخلي واپس کوي، د هغې وخت کې چې د درهم او د ریال کم قیمت وي په هغه قیمت ته وصولول جایز دي. البته که په روپو کې وله ورکړي ده نو بیا چې څومره قرض ورکړي هغومره پیسې به وصولوي، د هغې نه زیاتې نشي وصولولی. وعلیکم السلام. زموږ په نزد قسمه ملیک هغه د انسان یا د حیوان نجس ده او باقي چې د کومو احبابو دا قول دی چې مني پاک ده. د هغوی د مسلک موږ ته تحقیق نشته، د هغوی د مسلک د علماو نه تپوس کول پکار دی. البته زموږ په خپل مسلک کې مني ناپاکه ده، که هغه د حیوان او که د انسان. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د قبر سر ته د سوره بقره ابتدا او خپو ته د سوره بقره انتها اخري آیاتونه لوستل دا مستحب دی او د احادیث نه ثابت دي. یو روایت دی عن عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال لي أبي يا بني إذا أنا مت فالحد لي لحدا فإذا وضعتني في اللحد فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها. مجمع الزوائد کې او نورو کتابونو کې دا روایت صحیح سند سره مذکور دی او د ماشوم او د لوی دپاره یو شان حکم دی. د قبر ته سر ته خپو ته د سوره بقره ابتدایي او اخرني آیاتونه لوستل دا مستحب دی. وعلیکم السلام. ستاسو دا سوال باندې زه پوره پوه نه شوم. البته که تاسو دا تپوس کوئ چې سپین لباس د زنانو دپاره استعمالونه، سپین لباس د زنانو دپاره استعمالول جایز دي، څه حرج پکې نشته. باقي د پینټ شرټ حکم چې دی جدا دی. د زنانو دپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابهت لري یا هغه د بې پردګۍ لباس وي نو داسې لباس د هغوی دپاره استعمالول جایز نه دي. وعلیکم السلام. چې کوم ځای کې د اختر د مانځه شرایط موجود نه وي نو هلته د اختر مونځ نه دي کول پکار، هلته نه کېږي د اختر مونځ. او د هغې ځای خلکو له چا څاروي چې هلته موجود وي د هغې ځای خلکو له سحر د مانځه نه مخکې قرباني کول جایز دي. او که یو سړی قرباني وکړي او بیا ښار ته عیدګاه ته مانځه له لاړ شي دې کې څه حرج نشته، تللی شي. وعلیکم السلام. تور رنګ استعمالول سړو د ښځو دواړو دپاره ټیک نه دي. براون کلر یا بل داسې رنګ استعمالولی شي.